السلام علیکم قدرمن اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان او زه یم هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا په خبر سټوډیوز نه نیخ پنیغه زموږ غږ اوره سیرا وینه او زموږ په سیرا باندې مو تاثرات ګډ وډ وی یا مکس په وایو ګډ وډ وونه وي خو مکس په وایو شریک وي څه د خفګان وي څه د خوشحالي وي ځکه چې په وطن کې څه کارونه ښه کېږي او څه کارونه چې کم دی ښه نه کېږي نو مونږ وایو چې زه دې ځل به خبرو کو پروګرام کې به اوریدونکو سره غپ شپ ولګو نه پکې بیا څه نه څه لانجه کونجه وشي او خو دا ژوند دی او ژوند سرور خور دی نو په غم ښادي چې کم دي دواړه شته او کېږي په ژوند کې حالات واقعیات خو نن چې کومه پیښه شوې ده نو یو ځل بیا د ای پی ایس هغه یاد تازه شوي چې په خوزدار کې تاسو ته پته ده سهار ماشومانو په بس باندې چې کم دی نو حمله شوې ده او بم دماکه شوې ده چې پکې درې خو پکې سټوډنټس چې کم دي نو هغه شهیدان شوي دي درې واړه جینکې دي یو چې کم د شپږم کلاس کې یو اووم کلاس کې یو لسم کلاس کې نو خو شهیدان دي الله پاک ته په جنتونو کې او اسې هم معصومانو او د هغې ژوند خو د فرښتو غوندې وي نو بنده خفه شي چې دا کم خلک او کم خلک ته اوس خو ښکاره خبره ده چې اوس ټول خلکو ته پته ده انډیا بھارت نیغ په نیغه ګوتې وي معاملاتو کې او نیغ په نیغه مسلې پیدا کولو کوشش کوي او چې څه په لاس ورنه راغلل په ښکاره جنګ کې نو پټ ګزار خو د دوی د پخوانه عادت دی او د هر کمزوري او د هر بزدله انسان وي که قوم وي که ملک وي د هغه پټ ګزار یو هتیار وي نو دا پټ گزار کوي تیارې څوک چلی کله کله ټیکو لګي کله کله خطا ولګي نو زمونږ د غاړه خدا غږ دی بھارت ته مودي او ګودي میډیا ته نو چې د هغې کم خلک دي چې دا پاکستان دی او پاکستان د قایم پاتې کېدو دپاره جوړ شوی دی او پاکستان کې دننه که هر قسمه مونږ په خپلو کې لاندې لګو باندې لګو زمونږ سیاسي یا زموږ قومي یا زموږ جمهوري مسلې مسایل وي نو دا زموږ د کور خبرې دي دا به مونږ حل کوو په دې کې مونږ تیزي میزي کوو یو بل سره خو دا د دشمنۍ خبرې نه دي دا د مخالفت یا د حریفانو منځ کې چې څنګه خبرې وي سیاسي خبرې هم دغه شانتي وي چې هغه په سیاسي انداز کې به حل کېږي او د هغې به د خبرو اترو د لارې حل راوځي او داسې په دنیا کې یو مسله نشته چې د خبرو اترو د لارې د هغې حل نه وي راوتي یا نه راوځي نو هغه زموږ کورنۍ مسلې دي خو که د بھارت خاص توګه باندې او د نور ګاونډیانو یا د بل چا دا خیال وي چې پاکستان مشکلاتو کې د اقتصادي توره دا دی او هغه دي دا بېلې خبرې دي د پاکستان دفاع ډېره شکر الحمدلله مضبوطه ده مضبوط خلک مضبوط اعصاب چې کوم دی د هغې په شا ناست دي او د هغې پلانینګ کوي او د پاکستان ساتنه او د پاکستان خصمانه کوي دا وړه خبره نه ده دا لویه خبره ده او دا چې کم بی ایل ای ده او که د بھارت نور داسې خلک چې نمونه بظاهره نشته نو دهشتګردي کوي ترهګري کوي نو دا ټول د دا خاطر جمع ساتي چې کامیابی د دې په نصیب کې شته نه ځکه چې دې کم کارونه کوي د هغې جواب خو به ورته ملاویږي زموږ سیکیورټي فورسز او په خاص توګه پاک فوج هغوی لګیا وي شپه ورځ کوششونه کوي اپریشنز کوي انټیلیجنس بیسډ انفارمیشن راغونډوي او د دغه معلوماتو په بنیاد باندې بیا انټیلیجنس بیسډ اپریشنز کوي او دا کوم خلکو چې دا کار کړی دی نو دا به خپل انجام ته ورسیږي ځکه چې د هر بد انجام بد وي د خو انجام ښه وي نو دا قانون فطرت هم دی او دا د پاکستان د ترهګرۍ چې کم تاریخ دی د هغې حقیقتونه هم دا دي چې دلته دهشتګرد ترهګر زورګیر ظالمان د ملک او د قوم دشمنان او د دې وطن دشمنان او د معصومو خلکو دشمنان هغه چارې قایم دایم نه دي پاتې شوي هغه سور د پریوتو دي او هغه پریوتي دي او ډېر بد پریوتي دي خطا پریوتي دي او داسې چې بیا سر تندې نه دی لګېدلی نو ظلم هسې هم ښه خبره نه ده او بیا داسې ماشومانو باندې داسې جینکو باندې په کمزورو باندې او په بېګناه خلکو باندې تش لاس خلکو باندې ظلم کولو بیا د دهشتګردۍ تر حده پورې تللو بیا د ژوند د خلاصول دا ډېر ایکسټریم ایکشن دی دا
خنک دي دا د دې ملک دپاره دا د دې منطقې دپاره او دا د ګاونډیانو دپاره په خپله هم ښه خبره نه ده. اول خو د خپل ځان راټینګ کړي، خپل معاملات دې ټینګ کړي، بیا د هغې نه پس د نورې خبرې کوي چې ګاونډیانو کې خامخا تعلق ساتي او هغې سره خبره اتره کوي او بیا مداخلت ډیر شوق ته نه پازیټیو سیزونه هم ډیر شي دي که نه. دا خو د ګاونډ ملکونه دي او لوی لوی څنګه په سوونو په زرګونو کیلومیټره بارډر دی یو بل سره لګېدلي دي، نو پازیټیو سیزونه ډیر شي دي. هغې کې خپل مازغه، خپل صلاحیت، خپل پیسې، خپل وخت، خپل انرژي که استعمال کړی شي نو زیاته ښه خبره ده. د دې علاقې او د دې منطقې خلک د مخکې نه د ډیر غربت او جهالت او مسایل او مشکلاتو سره مخ دي، خو دا خبره د بعضې خلکو په مزغو کې نه راځي، په ذهن کې نه راځي او هغې دې مارې زور لګي چې هر څه به زمونږ په خوښه کېږي، نو ستاسو په خوښه خو نه کېږي کني. نو دا د 10 مې واقعیت خو به تاسو ته یاد دي، خو ډېر څه چې کوم دي نو د پاکستان ایر فورس او د پاکستان د فوج او د پاکستان د سیکیورټي ایجنسو او د پاکستان د قوم او د هغوی په خوښه او د هغوی په مرضۍ او د هغوی په حق کې وشو د قدرت منشا فضل نه دی نه علاوه. بله چې کومه ده نن بله غټه یا د خفګان وړ پیښه چې کومه ده هغه په وزیرستان کې ده. په هغه هلته ډرون اټیک شوی دی، 3 کسان په هغې کې شهیدان شوي دي. دا بله بده خبره ده او دا د ډرون اټیکونو او دا کیسې سلسلې کوم چې باقاعده جنگ او د باقاعده جنگ آغاز او سلسلې نو هغې ته خو ټینګ نه شو، خو بیا هماغه خبره د شا په شا پټ گزار او د پټ گزار دوی دا وی جوړې پټ غل بادشاهي، خو پټ غل خو اوس بادشاه نیست، خو بادشاهتونه نشته. اوس خو د پټ غلم پته لګي او د غل په ګیره خسي او هغه خاص داسې ښکاره وي چې اوس خو الکترونیک زمانه ده، پړه کېږي، پته لګي. او پاکستان سره خو شکر الحمدلله داسې ریډارز دي، داسې ریډارز چې هغه لا دشمن په کور کې خوځېدلی هم نه چې دلته کې د هغې مومنټ موږ سره ریکارډ شوي وي. دشمن لا جاز ته ختلی هم نه چې موږ سره مومنټ ریکارډ شوي نه. دشمن لا ایرپورټ باندې میزایل ګوري را ګوري چې موږ سره مومنټ ریکارډ شوي او بیا هغه موږ په لاک کړی هم وي. داسې نه چې ګنې بس موږ صرف ګورو تماشې کوو. او مخکې نه ورته ویلي د 10 مې نه مخکې ورته څو پیرې ویلو چې ستاسو پوزیشنونه مونږ لاک کړي دي، هر څه ګورې په رینج کې دي او ډېر ګډ وډ مه ګرځئ، ډېر کاږه واږه مه ګرځئ. داسې نه وي چې بیا وروستو ارمان کوئ، خو هغه ورانه خوله وي په سوک سمیږي، نو په هغې پورې نه سمېدل، خو چې سوک یې وخوړو نو بیا یې امکه خوله واضح کړې وه دنیا ته، بین الاقوامي ورورولۍ ته. او بیا ډېر خلک پکې په منځ کې راغلل او بیا وی چې اوس تر موږ خلاص کې د پاکستان ایر فورس، د پاکستان فوج، د پاکستان قوم، د پاکستان دعاګانې، د پاکستان شهیدان او د پاکستان غازیان دا خو بیخ بنیاد وباسي د دشمن. نو مغه شانتي بیا وشوه. نو که وزیرستان دی او که خوزدار دی او که د ملک نورې برخې دي، دا ټول زمونږ وطن دی او د دې وطن حفاظت او د دې وطن خصمانه چې کومه ده په مونږ او په تاسو باندې ټولو باندې لازمه ده. او دشمن خو دې دا سوچو کې لا خو د هغې د هغه شته جنګ چې کوم دی نو حساب کتاب هغه نه دی برابر شوی. 13 ورځو د آی اس پی آر لخوا چې کوم دی نو ډیټیل ډېر دلچسپ خواري شو او هغه دا دی چې په چندیګړ کې کم ویپن ډیپو دی، د وسلې ډیپو د هغې د بھارت دا د ټولو نه لوی د میزایلو ډیپو د ګوله بارودو د ټولو نه لوی ذخیره هم دلته کې و. دا په کال 1972 کې جوړ شوی چې تر اوسه پورې کار کولو. دلته کې د پریهار او آکاش او براموس په شانتې خطرناک هتیار چې کوم دی هغه محفوظ و، هغه ټول نیست و نابود شو په 10 مې باندې د پاکستان ایر فورس ته لاسه. ورپسې چې کوم دی د دې په نتیجه کې چې کوم دی بھارت ته تقریبا د 4.6 ارب ډالرو نقصان صرف په یو ایر بیس باندې وشو. دا شانتي دویم نمبر باندې سرینگر ایر بیس دی چې دا په کال 1944 کې جوړ شو. په کشمیر آی ایف تسلط علامتو د پاکستانی جازونو د حمله چې کوم دی دا مکمل توګه باندې تباه کو. د دې بیس چې کوم دی روزانه په درزنونو جنگي جازونو بر دینه اوچتېدل پاسېدل، خو اوس هغه صرف د ملبې ډیر دی او د بھارت ته د دینه د 2.1 ارب ډالرو نقصان ورسېدلی دی. دا د سرینگر ایر بیس خبره ده کوم. ورپسې چې کوم دی دا د راجستان ملیټري انسټالیشنز دی. بھارت کې چې کوم دی دا 3rd ډیفنس لاین دی او دا د بنیادی قلعه وه. دا په کال 1980 کې قایمه شوې وه او د دې
تنصیب چې کوم دی دا د ټانک بټالینز او راکټ لانچرز او بارودي سرنګونو مرکز و. 10 مئی کې چې کوم دی دا قلعه د شګو ډیرې شو، مدفون شو، خخه شو او د دینه دشمن ته بھارت ته 1.8 ارب ډالر نقصان وشو. دا ټولې پیسې چې ته دا په ډالرونو کې دي. په څلورم نمبر باندې ګجرات ایربیس او مغربي سرحد سره نږدې بھارت فضایي چې کوم دی دا ریپډ ریسپانس فورس مرکز او دا په کال 1985 کې جوړ شوی او چلیدونکو او په دې کې تنصیب چې کوم دی د پاکستان باندې د حمله کولو لپاره د ریپډ ریسپانس فورس جوړ کړو. خو دا د پاکستانی حمله پړومبني درس کې لاړو، ناکاره شو، ختم شو، تباه شو، رنوے برباد شو. انکرز چې کوم دی هغه د ایرو ډیر شو او اوس مې په ایرو کې لاس وها چې بعد وړینه. نو دغه دې چې اوس پکې خلک لاس وهي او دا د بھارتي ایرې الوزي دی لپاره مقدس خو زموږ لپاره خو ایرې دي او لاړه هغه سیلې وړي. په مجموعي توګه دلته کې د 1.4 ارب ډالرو نقصان وشو. جالندر ایربیس کال 1900 او یایم کې جوړ شو. دا د بھارتي فضایي تربیتی مرکز او دلته کې د انسداد دراندازي مرکز هم و. د دې ځای نه راډار سیستمز، میک فایټرز او انسټرکټرز پورا ټیم بدلته کې موجود و. دا هم برباد کړی دی پاکستان ایر فورس. 1.7 ارب ډالر نقصان دلته هم شوی دی، ختم دی. ادمپور ایرفیلډ چې کوم دی دا په کال 1901 آیم کې جوړ شو. مغربي کمان بدې کو فایټر جټس چې کوم دی او تکنیکی معاونت مرکز او دا د فتح میزایل پاکستان چې کوم فتح 1 میزایل ورخوشي کړو دا غي یو گزار سره دنی وړي لاړه اوس ودې د ختم شو. د دین بھارت ته 1.8 ارب ډالر نقصان رسیدلې دی. اوم نمبر باندې اوړي سپلای ډیپو دا کشمیر کې د بھارتي فوج د پاره خوراک، ګوله بارود، دارو دورمل او نور د مرکزی سيزونو ذخیره و. دا چې کوم دی په 10 مئی باندې تباه شو. د شمالي کشمیر کې بھارتي سپلای لاین ختم، په مری ولا خپي شو او نقصان 1.1 ارب ډالر. نه د اربونو خبرې دي. اتم نمبر باندې بریګیډ کوارټر کې جی ټاپ دا په کال 1988 کې جوړ شو. په شمالي دفاعي منصوبو کې دا نروس سیستم حسابېدو، سټلایټ کمیونیکیشن، نقشې او کمانډ سنټر دا ټول چې کوم دی دا په 10 مئی باندې نیست و نابود. بھارتي نقصان 2.4 ارب ډالر. نهم نمبر باندې ادمپور ایرفیلډ دا د جمو په غریزه علاقو کې بھارتي فوج چې کوم دی د غي د سپلای او د هوایی لارو مرکز پاکستانی حمله چې کوم دی دا هر څه برباد کړ. دلته کې راډار، ټاورز او رنوے مکمل تباه او برباد. نقصان 1.2 ارب ډالر. دا کیسه ډیره اوږده ده او دا کیسه اوږده هم ده او زموږ د پاره خوږه هم ده ځکه چې دشمن ته څونه نقصان رسی نو دومره مونږ خو هغه خلکو چې په نقصانونو نه خوشاله خو دا بعضې دشمن پرېږدي نه ته په آرام په قلار پرېږدي نه ځکه نو د هغوی دا نقصان چې کوم دی دا خو به کېږي نو ځکه چې په جنګ کې خو مړي کېږي. هغه د لا بېله خبره ده چې هغه کیسې سلسلې دي. ګو چې پاکستان ډېر پروفیشنل اپروچ کړی په دې 10 مئی په اپریشن کې هیڅ په سیویلین آبادو باندې، په سیویلین خلکو باندې، عام خلکو باندې هیڅ قسم ټارګټس یا نخې نه دي لګولې او نه هغه چې کوم دی وشتي د ټوله دنیا د دې تعریف کوي او نور د دې ډېر اثرات دي. بل یو خبر هم دی هغه هم تاسو سره شریکم بیا زم نیغ په نیغه ملمه په انتظار دی او هغه دا دی چې زموږ د دې ټول کامیابو د دې ټول جنگ په ګټه په نتیجه کې د پاکستانی قوم او د پاکستانی حکومت کابینې په خصوصي توګه آرمی چیف چې کوم دی سید عاصم منیر صاحب هغه ته د فیلډ مارشل عہده ورکړی دا او دا د خوشحالۍ یو پیغام او د یکسویۍ یګانیت او د ملک د خدماتو په نتیجه کې د یو بل اعزاز دا شانتي ایر چیف چې کوم دی مارشل هغه چې کوم دی نو هغه تم ایکسټنشن ورکړل شوی دی چې کله د هغې میاد پوره کېږي نو هغې به خپل سروس جاري ساتي. دې ټولو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. زموږ سره ډېر سینیر صحافي د اسلام آباد نه په لین باندې موجود دی محترم سجاد ترکزي صاحب. هرکلی ورته یم السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له سجاد ترکزي صاحب تاسو ښه؟ د الله شکر دی. اول خو راته دا ووایئ چې زموږ
دا کوم جنگ جدل وشو په 10 مې باندې داغه نقطه آغاز او نقطه انجام به ورته وایو باقي پاتې خو داغه وړي جټکی دي افټر شاکس دی هغه اب کیږي او هغه به موږ ته ذهني تور تیار یو او دا چې څه په خوشدار کې نه شو دا څه په وزیرستان کې کیږي نو دا افټر شاکس زمونږ غاړه ته لګیا دي دشمن او بھارتی فتنه الخوارج چې کوم دی هغه دا قسمه کاروای نه کین او تاسو څه سوچته چې صدا سه پاکستان د طرفه د فوري ریسپانس یا د فوري رد عمل امکان موجود دی کنه فل حال موږ ګورو د دهشتګردۍ جنگ کې چې څنګه 13 پالیسی او هغه شانتي روانه وي یو پاکستان او هندوستان چې جی تاسو आवाज ماتيږي لکه د خپل پوزیشن راته بدل کړئ چې د आवाज مصفا شي جی تاسو دوباره کال کول خپل پوزیشن راته بدل کړئ چې دا تاسو आवाज راشي आवाज هم کټ کیږي بیا کال کو موږ سره محترم سجاد ترغزی صاحب په لاین باندې موجود د اسلام آباد نه او صحافتي سرګرمه ویدا سي چې کله بنی ادم یو ځای کله بل ځای کې وینو आवाज ماته دو دوباره موږ کوشش کوو چې هغه واخلو او دا غي نظر چې کوم دی پروګرام کې تاسو سره شریک کو بولو پاکستان کې تاسو هم کال کوي خبرې کوي بولو پاکستان تاسو پروګرام دی او هغه قومونه وی بیدار وي چې هغه आवाज کوي تاسو به کتلی کنه دا په پښمنی کې جاګته رهو ویخ بیدار اوسه پاکستانیانو ځکه چې دا د بیدار خلکو دنیا ده او کوم خلک چې ودی نو هغه بس بیا اوده پاتې کیږي او کوم چې داسې نیم شانتي نیمځالي وي نو هغه زموږ ایر فورس او زموږ پاک فوج او زموږ انټيليجنس ادارو اوده کړل ځکه چې هغه نه سمېدل نو نه کېناستل نو چې کوم بیا نه سمېږي نو هغه بیا دغه شانتي طریقې کار وسره جوړیږي خو فون کوي رابطه ساته په بولو پاکستان کې خبره کوي د خپل ځل خبره کوي کوم خبره تاسو خوخه ده کوم خبره تاسو خوخه نه ده د ملک او قوم د لپاره تاسو څه بهتر غنئ دا ټول تاسو حق ته تاسو رائے ده او تاسو له آئین قانون ادارو هر یو شیز اخلاقیات او ټول دا ټول تاسو د مونږ له اجازه راکړې دي دا ټول خبرې د اخلاقو په دایره کې دننه کول زموږ تاسو حق ته پکار دي چې موږ تاسو خبره وکړو د وطن سره د محبت اظهار وکړو موږ سره سجاد ترغزی صاحب په کوشش کوو چې په دغه خو هغه په لین باندې نه راځي غالبا چې رابطه نه برابرېږي نو کوشش کوو چې هغه دوباره واخلو په لین باندې هغه سره خبرې اترې وکړو نو د سجاد ترغزی صاحب د البته بل کال چې کم دی نو هغه مونږ ته راغلی دی په دې دوران کې او ما خبر وکړو د مننه چې ملګرو په فوري عمل وکړو چې ډیر سره په لیک باندې سوق دی هلو شوکت خان په خیر علي پروګرام ته السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام څنګه لجی د کوم ځای نه صاحب الله دې عمر دراز کړي امين سره تاسو او الله دې دوه بل خیر کی امين پاکار مینا ډټایډي ما خجخه الحمدلله 1984 او یا سے په وخت کې هم بارډر پالټي او موږ وې چې موږ د بل د پارا قربان ټیک لیکن هغه دنه موږ بیا واپس راو دښمنو تخته ای دغه خو د دې حل کنه بیا ټینګيږي خو نه نو جنرال ضیاء سے بیا لو وختي اته ویل واپس را دی بل دا موږ د خپل ټول خلک دي څنګه نکو یا د کارګل معاملې جوړه شوه چې بیا الته لاړو مشرف سے په دور کې او یا دا په ګوره دي الحمدلله د کیو مونږه یعنی مورچا یا داسې ار نه لګسته په میدان مو ورته ولاړو د هر خبرات مونږ یې ریډي دی یو ار بل کومه جی هغه دغه پاجر رور اب دغه وروړي او یانه په پښتانه کې جی دا خبره پرو دا کنه چې پاکستانیانو دا په بد نظر نو دا خبره خو تر څو دا خو د پښتون کنه چې خپل ځای کې لګیای پرو ولي دعا سلام او جی او نو دا چې وخت حکومت نه د دې په دې په خبر بیس باندې درې جاتونه د کافر نه راوړي او دا چې اتونه هو کالو ما او دا څه په دې تناسب او دا درې جاتونه ما ولې په پاتې مقراج خجخه الحمدلله درې وانه هڅو درې وانه په دې ورو پرې وانه ټیک نو دې بیا څنګه
څنګه وایي چې تاسو مثال په ښه نظر نه ګورئ او تاسو موږ مثال دغه کوئ جی دا اوس چې زموږ د فوج او زموږ ایر فورس او زموږ د ځوانانو غازیانو کومه کارنامو کړه په 10 مې باندې دې ته په کم نظر ګوري دا خو زموږ تاریخ شکر د ډک د داسې کارنامو نه دې ته په څنګه ګوري جی الحمدلله دا موږ اوسم دا کارنامه چې دا یو مړانه وه او دې نه مخکې موږ د آرمي الحمدلله د مسلح افواج دا یو تاریخ او یو ریکارډ ورته باندې جی او الحمدلله او دا به داسې وي دا به داسې وي زما تقریبا 61 سالونه خجي او اوسم الحمدلله زه ټیک ځان کې ما اوسم جنګ لپاره بالکل تیار ٹھیک ده شوکت خان نور سوای د پاکستان د فوج د پاکستان د سکیورټي په حواله سره د پاکستان د خلکو چې کومه یووالی او خیلو کوم د محبت اظهار وکړي د ملک سره او د قوم سره ټول یو خله یو आवाज شو په دې کې لسوای دې بار کې دا وایم چې نه بل خبره نشته کی ایمان ترکو او الحمدلله دا فضیله دشمن دا چې څنګه په باندې دا وری باندې خپل کې څه جوړیږي نه ټیک ده خپل بدا کې ماته کې اوس د دنیا یا ساتو دې نه پس یاد او که خیری بار په ولا ان شاء الله ورکو ټیک ده ډېر مهرباني چې د کال کولو د خپل رای شریک کولو یو جهان مننه شوکت خان جی دا موږ سره شوکت خانو د فوج نه ریټایر شوی کله موږ د فونو کې ډېر جذبې سره خبره کوي او په دې وجه کې چې دا ټول هر څه د هغه مخې ته تیر شوي دي لیدلي دي په خپلو سترګو شرکت یې پکې کړی دی برخې یې پکې اخیستی دا د وطن دپاره کفن په سر تړلی دی او دا کفن چې بس یو پیره بنده په سر تړي بس ټول فکرونه ټولې پریشانۍ ټولې یارې ترخې ختم بیا هیڅ هم نه وي بس بیا دشمن سره سترګې په سترګې او راځه چې ستاسو سوچ او څه د خیال دی چې د هغې برابر خبر وکړو او دا خبر هغې بیا ریپیټ کړله چې بزدله دشمن موږ تاسو ټولو دا خبره وکتل چې بزدله خو ډېر دی ځکه چې موږ ورته 3-4 ورځې انتظار وکړو اووم تاریخ اتم تاریخ نهم تاریخ چې بس کې دا چې تاسو چې څوک خم ونه کړل او بس پرېږدي دا خبره جنګ نه کړو د دې خلکو دپاره د دې علاقې دپاره د دې ملکونو دپاره ښه نه دی خو صبرېدل نه او چې کله بیا په 10 تاریخ باندې یو ناګهانه شړک ورکو نو بیا بالکل ټیک ټاک او په ګنټو دننه چې کوم دی نو بیا ارس ټیک ټاکو بل کال را سره دی په لیکه باندې څوک موجود دی هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه قریب ګل خبرې کوم قریب ګل صاحب په خیر علي پروګرام ته جی څنګه دې ته کوډه مو ده پته لري زه خو راځم خو دا ټیمونه لک شانته بدل شو او جنگ خو بزو کنه ګورنو چې مرکز موږ خو بس دغه باندې ناستو کنه په پوله ورته ناستو چې راځي بنه دی خو غوارنو موږ په کې دا کارم کو دوی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سره د دنیا د مو چې په کار شي سره د وطن په نامه سر نشي د دې نه خره چې مردار دا خبره ده کنه جی دا خبره ده ته ډېر مو د پاساري تا خبرې مې راخستای پروګرام مې مزیدار خستای عزتمند اوسئ او आवाज کې ډېر مزیدار یو د غره ملک لپاره د وطن لپاره په یو مینه یو درد تاسو محبت او مونږ بس پیدا د دې وطن د دې خوري نه یو چې وطن سره مینه نه کینو بیا خو افشان د خلک په خلک او په ملک مې خلک کې خیري موږ نورم مطمئن کیږو په خیري ان شاء الله ولکه ټریننګ خلک موږ د کمانډ شان خلک عائشہ وشي او ضرورت دې خاورې لپاره به خیري هر قسم قرباني ته تیار دي چې نه کېږي او جی دا د خوشو شان نو انتخاب پسند شان کو دا او جی خلکو د ښکار دی چې هغوی خپل مور پلار ورور خواته ور کړي وایي شي کنه زمونږ ته په بس خدمتۍ کې په ګاون کې دا ډېر داسې یو عجیبه شان خلک نو لکه دروغ هم وي د هغوی میډیا کو یو کته هوی سخت دروغجن دي کنه سخت اوس دا د ټوله دنیا ور پورې خان دي اوس د پاکولو چل نه ورځي کنه یاره سیاب زه خو یم چې د زمونږ د فوج لږ ګزاره وسره ډېره وکړه چې لږ داسې یو شپږې ځایونه ولا نور شتلی نو څه کوې نو غل د کوره پورس غلی نو بس مینتونه خو یې وکړل که نو هر څه خو یې ولا برباد کړه ما چې کوم تفصیل درته ووي دا خو مې درته لږ تفصیل سره ښایسته خبرې وکړو خو د مودي دا دماغ به نور هم لږ کولاو شوی نو دماغ هغه کې کم دی نو چې دماغ هغه کې وي نو دا کارونه به یې کول یاره سر
ډېر ښه مزیدار خوند یو کو د وخت راکول یو چې خانمنه پروګرام لراځه خان نو راځم به خیری پروګرام کو که خیری او تاسو سره به ان شاء الله او پروګرامونه به کو زه ټیک تک خیری قریب ګل صاحب ډیره مننه چې کاله مو کو ډیره مهرباني آباد اوسې عزتمند اوسې جی دا قریب ګل صاحب او زمونږ اوریدونکو دی محبت اظهار وکړو بس الله دې ښه ژوند ورکړي او الله دې په خپل ځوان کې لري کالونه دي چې ښه ډېر دي د خیره سره بل څوک سره په لیکه باندې دی مېلمه پسې ګرځو د مېلمه ټلیفون چې کوم دی هغه د په اسلام آباد کې خو لګیا دی هغه موږ ته په لیکه باندې نه ملاویږي په دې دوران کې موږ سره بهر نه کارونه را روان دي نو ښه خبره ده موږ تاسو سره خبره کوو چې دا بولو پاکستان دی بولو پاکستان د ټولو پاکستانیانو دی هغه که سړي دي که ښځې دي که ماشومان دي که لوی دي که ریټایرډ دي که بوډاګان دي که کمزوري دي که زورور دي ټول زمونږ خلک دي ټول زمونږ قام دی او ټول زمونږ د پاره چې کوم دي هغې لګیا دي سجاد ترکزی صاحب چې کوم دي نو هغه په لین باندې راغلی دی د دې نه مطلب زما دا دی لکه موږ ته ملاو شو په ټلیفون باندې دا شکر زموږ ملګری په خوانه په لین باندې لکه ټیک ټاک سړی دی په صراط مستقیم باندې دی السلام علیکم سجاد ترکزی صاحب وعلیکم السلام جی تاسو صحت ښه دی اوسم ښه دی که نه صحت هم ښه دی او ستاسو اواز هم ماشاءالله ښه دی وختي اواز به برابر نه راتلو نو موږ چې ستاسو د دې ښکلو خبرونه به زموږ اورېدونکي پوره مستفید نشي ځکه مو دوباره وکړولی جي نه جی بس حالات چې کوم دی ډېر خلک په لین راوستل نو زموږ د ګاونډیان خو هم په لین کې ودرولي دي که نه اوس که څنګه یقین وکړئ جی ګاونډیان داسې انداز کې زه خو وایم چې ګاونډیانو باره کې خو دا تصور و چې دا په دې ټوله خطه کې یو اوچت لاس لري او د یو څو ګنټو جنګ د ورځو خو نه و که نه د یو څو ګنټو جنګ د دې خطې دا ټول توازن بدل کو د خطې که د ټولې دنیا دا وایا بالکل صحیح ده بالکل ټیک ده د دنیا ځکه چې په یورپ کې د هغې چې کومه جوړه شوې اسلحه ده په هغې باندې خلکو سوالونه اوچتول شو که د هغې مارکیټ ویډیو ډاون شو او د چاینا اسلحه چې کوم زمونږ هغه آیرن فرینډ والا اصطلاح ده نو هغه اوس په مطلب د ورلد مارکیټ کې چې کوم دی د هغې ډیمانډ زیات شو او بل دا دی چې زمونږ پړوسي ته هم پته ولګېده چې یاره اوس دا د دې د وس نه دا خبره وتې ده نو زه خو د جنګ ته د دې تفصیلاتو کې د تګ نه علاوه زه ورته په دې نظر ګورم چې د دې چې دا کوم یو ډامیننسي وه که نه په دې خطه کې او دې سره چې کومه اسلحه وه د دې ایرفورس د دې نور چې کوم او بیا مطلب ټیکنیکلی چې هغې څومره سټرانګ وو او ځان چې کوم دی زورور ګڼلو او ځان زورور ګڼلو هغه ټول هغه ټول چې کوم یو اوس ورته سموک سکرین که نه لکه هغه ټول ختم شو دوړه شو والوتل جي جی هغه والوتل دوړه شو دوړه دا بله خبره جي چې دا جنګ چې کوم دی دا د 100 غنټو جنګ و که نه جي او د 2-3 غنټو جنګ و خلکو 15 غنټې خو ټول د 2-3 غنټو لوبه بلکې اصلي کې چې کوم دی نو د 1.5-2 غنټو به ورته ووایو یو پیره خو چې کوم دی په مونږ په هوا کې څوکۍ کوله سجاد ترکزی صاحب وایي چې د ترکی چې کوم دی د 2.7 ارب ډالرو چې کوم بزنس دی د بھارت سره هغې لګیا دی چې د دې بایکاټ کو دا منې کو د دنیا په معیشت باندې اثر دی چې د ټیکنالوژي یا د اصلي نه اخواته خبره ده دا شانتې چې نور کوم د تجارت او د معاش خبرې دي په هغې باندې په ټوله دنیا کې اثرات او د وسلې دا خو مارکیټ چې کوم دی نو ټولې ولا کریش کو لګیا دي ځینې ملکونه چې دلته کې دا زموږ ګاونډیان دي دا اوس ټولې وسلې په کباړ کې خرڅوي جی تاسو یقین وکړئ چې ما ویډیوز وکړه د کراچۍ نه او د بعض ځایونو نه راغله او زه هم یو د یو څو کباړیانو ځکه زه په یو سټوري هم کول غواړم چې هغې وایي چې بهی دا هغه اسرائیلي ډرونز دی چې هغه دا د هغې کیمره ده دا د هغې دا دی دا ټول ډیټیلز ورکوي لګیا نو یاره د یو څو غنټو جنګ چې کوم دی د هغې هغه څومره غرور چې کوم دی نو هغه په ځمکه باندې رالړه کو بالکل همداسې نو او کومه چې تاسو د اسلحې خبره وکړه نو زه ورته یعنی امریکا هم چې کوم دی انډیا سره څومره خپلې معاهدې چې کوم دی یا کینسل کې یا کینسلۍ لګیا د ختموي او ما ته یاد شي چې کم از کم
دا یو 20 کال مخکې یا 15 کال مخکې خبر وي جی جی او ما یو سکیورټي انالیست سره یو تجزیه نگار سره چې دا په دې ټول ریجن باندې یو پورو هغه سره خبره کوله هغه ټایم وار ان ټیرر او دا ټول خبر روانه وي جی نو هغه دا ویلې چې را دا امریکن ټیکنالوژي باره کې دا کنسپټ نشو کېدی چې دا هم چرته فیل کیدی دا به فیل شي بیٹ پشي جی او جی او دا یو 100 غنټو جنگ چې کوم دی یو سورج مخکې هغه دا هر څه فیل او په خطه کې چې کوم د طاقت دا توازن دی د دې رخ بدل کو سجاد ترغزی سی بیا واجه د امریکن ټیکنالوژي نه بلکې دا خو ګوره د پوره مغرب او د دنیا د ماسکو چې کوم دی نو SU 400 فیل چې کوم دفاعي نظام او د میزایل هغه ختم کول او سونه دوی نقصان شو دي ته و سره د اسرائیل د ډرونز ټیکنالوژي چې کوم دی هغه فیل ټوله په پزماکه باندې وو د فوجیانو نه علاوه عام خلکو په کلاشنکوف باندې وشتل تاسو هغه ویډیوز هم کتلی بالکل دا ډیر بنیادی نقطه ده چې هدایت الله صاحب چې د بنیادی شی هغه جذبه چې کوم الکه نشته دي او دغه جذبه چې کوم دی چې کوم عوام خپل فوج سره ودرېده او د هغه په نتیجه کې هغه د دنیا په دې خطه کې چې ځان ته یو بالادست قوت ویلې هغه ته خدای پاک شکست ورکو او نو ان شاء الله امید ده چې مستقبل کې هم د شخکاری او د دې ته خو زمونږ ډېر قرضونه دي او چې زه خو دې ته بالکل صفه خبره پاتې ته زمون قرضونه پاتې دي نو کدي بیا پارام نکینی آینده د څه خبرو شو نو امید مې دادي چې د خپل ټول قرضونه به تر اخلاص نو سجاد ترغزی سه به انفارمیشن خدا دي تاسو سره موږ سره چې پارام خودي نه کینی کنه ګوره دی خو کله یو ډډه غریږي کله بل ډډه غریږي لګیا دي کله پکې د یو ملک نه د ایر فورس ډک جازونه راځي او هغه سامانونه پټ وروړي او سب کې معاهدیم کوي او موږ تاسو ته پته چې بھارتی حکومت سلوشپګره روپے سلوشپګره ډالر چې کوم دی په خصوصي توګه فوج د ورکړي چې زر وسلې واخلي او زر ګول بازو راجمه کړي د خبره باندې کمنټ وکړي کنه او دا برادری خپل فوجونو ته بدري بحري او فضائي او غالبا $100 پورې هغه ته ورکړي دي چې تاسو یو خجي خجي استاسو دا आवाज لګ ګډ وټ شو دا پوزیشن هم جوړي بیا ها جی اوس ټیک دی جی اوس ټیک دی دا څه خو نه چې د انډیا خلاف خبره کوي چې ته سیستم یې نه جام کړي زمونږ ول ټول سیستم جام کړي دي کنه جازونه پځې ولاړ میزایل بیکاره رافیل نه ولا راشفیل جوړ کو او غار څه بیکاره شو منګه کوشش کوو تاسو ته دوباره کال کوو سجاد ترغزی سے تاسو خپل پوزیشن لګ بیا بدل کې او تاسو سره دوباره خبره کوو بیا کوشش کوو پروډوسر سے تاسو ملاوي جی کوشش کوو چې سجاد ترغزی سره خبرې ډېرې دي خدا زموږ وطن کې معاملات کله کله سکیورټي ریزنز کله کله وی ملګری په داسې زون کې وي چې الته کې خبره مشکل شي وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه علي زمان خبر کوم حیات آباد نه نوم می پورا وانه ورید جی خالد زمان سے په خیر علی جی څنګه یې جی تاسو دعا د جی صحت مزاج مخ دی ډېر خوږی خبره را باندې راګي سم شات عزتمن شي جی عزتمن شي سبا وای جی تاسو زبا دوم جی جی د زماش په تا عمر د عمر مې تجربه مې 3000 کاله ماشاءالله 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 خجی دا خو د سکندر اعظم زوی منندرم راغلی او جیلم کې پل تمن کوټ بالو کو بیا واپس راغله په افغانستان او لاړ ایران په بونډای کې د بیا مردار شو نو ځان سره خو زخمونه موړو کنه چې بس بیا خو د تلو کلی ته نو دا خوشحال بابا وای کنه خوشحال بابا وای کنه وای چې لا تروسه مازغه په کلار نه دی چا چې ما سره وغلی سر په جنگ دی جی دا سوچ په هندوانو دا سکانو دا انګريزانو د پکار دی او جی چې موسی عليه السلام سره سم نو یو امساوه فرعون سره ډیر شو او جی او دا مقابله نشو دا څه دی جی ابو جهل تا وګوره
د نبی علیہ السلام مقابله غنښ وکړي. نبی علیہ السلام سره اسمه زمون تاریخ نه زمون د کتابونو تاریخونو کوټې ډکې دي. همداسې ده جی. او چې چاته پته وي عائشہ بسې او دا خو ماغه خلک ته ماغه تخم در روان دي مړ کېږي ژوند کېږي مړ کېږي ژوند کېږي او ماغه خلک دي. لیکن ان شاء الله به غیرت نشته. دا ټول غیرتمن قوم دی. ټیک. او د ایمان جذبه ده. ایمان جذبه ده جی. او غټه خبره ده چې سره د الله امداد. اصلي خبره هم ده جی. په حق باندې کنه. دا چې سړی سره کنه ګورم موسی عليه السلام سره سو. الله امداد جی. الله امداد ورته. دا ډېر پیغمبرانو چې سره ډېر جی ډېر او دا خو ډېر لوی هسته دي عام خلک چې په حق باندې د الله مدد او نصرت تاغي سره ملګری جی. او کم سړی چې تکبر او لوی کوي نه خو سره خوري کیږي جی. دی خو تکبر ډېر وکنه ډېر بره لګید جی. مونږ ورته سوال مينت کو جنگ بم نه کو ځان بم غره کدي بکره یانو استکره به ورو دغه کلی وي او جی مونږ جنگ نه خواخو. هغه دا سوچو کې جوړې دي بیکار دي کمزوري دي یریږي. دا شکم دغه او جی او نو خو چې جنگونه چې خلک خرابېږي مل خرابېږي او جی او دې نه صبرېدل جی نه صبرېدل نه د خدای په فضل دا خو یو انډیا راځي چې ضرور انډیا راشي کا او جی او هم زموږ مقابله نه نو خلک خو سره ملګری پټ در پټ او در پرده خو سره خلک ډیرو کنه خو ټولو سره خوړو جی نه خو پټو کنه ښکارا خو نشي ویلې نو نه خو بیا جی نه بیا پټ گزار کړی دی دا په خوزدار کې ماشومان جنکه او دغه بس باندې حمله کړی دا او میران شاه کې چې کوم دې سر ډرون مون افریقي دی 2-3 سالور کسان پکې شهیدان شوی دي دا پټ گزار دی بوزدل ایمان او د بے غیرت سړی کار کوم دا شانی کا او کنه د بے غیرت او د دوس سړی دغه کوي مخامخ نه ټینګيږي پټ پټ گزار کوي نه چا کې چې غیرتي او ځان ته سوي نو مخامخ راشي دا څنګه زمونږ غاړي چې په مخامخ ورانه نو دې سم نو یو ورانه راته ماته او مخکې نه ورته ویلو چې به درزوم دام نه چې غني پټ تر پټ به درزو ویلو چې به موږ به درزو ځان تیار کې او دروازه رانه ته ورانه نو دا ټول دنیا چې کومه ده کنه او جی ټول دنیا دا خبره و مانه نو پته ورته ورګه چې د الله طاقت او د کلمې طاقت او د الله د قران طاقت او د مسلمان طاقت دې مقابله څوک نشي کوي د یقین او د ایمان طاقت دا ډېر لوی دی جی دې ته چې زمونږ راګبره غدا هر مين لګا او دا چې په ایمان هم مضبوط او کنه دا چې په ملک او په قوم راشي بیا خو موږ ټول یو جی زدار ته ما خو ته یو رنګ کړم مو وایم د حکومت یا وازو کړو 500 کروڑ کسان باک کسات په بوند رہی هغه شانتي بالکل دا خبر تاسو ډېر ټیک کړو خالد زمان صاحب دا مرته دغه چې په دې جنگ کې دا 100 غنټو جنگ خو دا 25 کروڑ قوم ټول یو خله یو आवाज شو دا ډېر لوی خبره ده نه مخکې موږ ډېر زیات په مختلفو کیسو کې انختی په مختلف ازم د کور خبرې وي د کور دنه خبرې وي خو دې جنگ موږ ټول یو خلک یو आवाज وکړو جی خبره دا څه و چې دغه زمنګ د کور خبرې چې هغه سیاسي خبرې وي او دا زمونږ د قرآنه خبرې ټیک جی او دا د دشمن سره خبره دا خبره نو دشمن ته خو بیا به یو کېږي کنه بالکل جی او یو شنو بس خبره دا زمونږ د نیکیانو نیکیان پکې راځي چې یو وړلې او پکې خاص یو پکې پراته دي بالکل جی چې دې موږ ته یو سړی زم په دې بهر ملکونو کې زموږ ازوی ډېر ګرځي او قسم په خدای کو پښتون ته د ستر ګراړو دي شي ها آفرین او نو ورته ترخه خبره کوي آفرین په انډین وريږي دا عربيان د بار ملکونو واره کنه څه ورته وایي چې پښتون ته نه وایي ټیک د پښتون جذبه د پښتون وینا د پښتون جوش سروش د ټول دنیا مني جی بالکل جی سکندر اعظم باندې وغنه راته زو فوج را لګلو او جی او لکه خبره نه ده خو په افغانستان ناغلی وغه کنه او جی نو هغه وخت هم د افغانستان مشران هغه په پیسو وغوښتي او جی دا تاریخي حقیقتونه دي چې بعض اوقات او جی اوس لکه زه غواړم جټم خجی زه جټم زه ته پریکټیکل خبره کوم په پریکټیکل کې ما یو 3 پیج دی کړی ماشاءالله
مهنت مې کړې نو بس مهنت د ټولو نه لوی شیز دی جی کنه او جی زه دا ما د خندار ته چې جنگ شو خلک تختیدل او چا وی تا خانه او چا دا ما بخندر او جی او ما بخندر دا ما وی چې یا کار یو من شپه کار د جنگ نه بچ پاتې شي ناغه په دې ټولي دنیا مقابله وي بالکل دا څنګه نه دی همدا سي ده جی همدا سي ده نه خلکو به چې ارمي خوړل نه ارمي ملک مضبوط کړي دا خبر وسلې غستریږي هتیار غستریږي سزدانانو باندې ګوري دیږي خپل دیوالونه کلیک کړي سکیورټي مضبوطه ده خیره دا چې نن دا نه وي دا انځوان بدل تا ګرځي او پوزله به راوستو جی دا خو ګوره شکر دې الحمدلله ګوره ته زموږ د اړین ده کنه او جی دا کا سخوري نو دا پځه خوري واغې خېټه او پورخ کاری مون خو دنه نه ګورو چې دنه دي سکے او جی هغه د ملک دیوال مضبوطي هغه سره دا غن دې په دې ټینشن کې شپورات چې من نه شي پاتې رانه شو او زمنګ د جټو خلکو خبرې ما یو ورځ سړی خبرې کولې ما پاران کې نه سیاست ډېر ځان کار دی ته خو یو په یو مخ راګيږي مې دې 50 مخ دي دا سي ده جی ته خو یو مخ راګي په یو لار روانه بس کنه خو دا 50 لارې دي دا خو دا ټول لارې بنول غواړي ساتل بغواړي جی دا څه کنه ده ساتل غواړي نیول زده دغه ته ترم ګلګیت تا خجی خان نه د زما یو رشتہ دار هغه ته په مو په سمول هرمی خجی خان ناغه سره ما ډېر شپې کړې نو هغه ما چل د ارمي ولا دغه او کته نو ما ته ویل ته چې تک سپین سړی راشي نو درې میاشتې پس کور ته لږ به څوک نه پیږي یوم دا سي ده جی هم دا سي ده ان تاسو څه ووري دي ټیک ده جی کنه هغه ورو کې جون ډېر ګاندي چې لم بارډر ورته وي کنه چې نو زمونږ د انډیا یو بارډر دی ټیک خالد زمان صاحب خبرو خو ډېر خوند کړی دی او مزه وکړو ان شاء الله پروګرام کې سره شرکت لري کله ته شانت ټلیفون کوي خو دا ټیم سره بل ډېر معزز ملما په سټوډیو کې موجود دي نو کو اجازه را کوي نو جرمني والے ریډیو اغسته پروګرام افرین جی افرین الله مو ژوند دي لري جی د خیر سره خوشاله آباد اوسئ عزتمند اوسئ جی دا موږ سره خالد زمان صاحب ډېر جذبې سره او ډېر تجربې سره خبرې کولې او زموږ سره علاقلی د سونو پښتونخوا ډایرکټر نیوز کرنٹ افیرز او زه خو دلته خبر شم چې اکسیډنټ ټیم کړی دی او ناروغ هم دی او الله پاک ته صحت ورکړي او شکر دی زموږ سره موجود دی او خدای د خیره هغې ته پروګرام کې هر کلی ومیم او د هغې د آرانه به مستفید کیږو هم انشاءالله او څه داسې خبرې چې هغه ډېر د فوري نوعیت دي نو هغه هم د هغې مخې ته یکدمه ټول نه اول خو محترم عقیل یوسفزی صاحب نوموړی صحافي او تجزیه‌نګار او د ګڼو کتابونو تخلیقکار او د سونو پښتونخوا ډایرکټر نیوز کرنٹ افیرز د هرکلی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ډیر غټ تمغه ورته نو یې غټ سړی کنه ماشاءالله خدا شکر دی چې خیر د خیره مونږ دلته کې خبر شو دا لګون ته کې بل څه د چې خو زمونږ برداشت ختم دی کنه لکه دومره لازم یو د حالاتوم د قوم چې د قوم لیوانه نه دو پارټیانو یو پر سره حل کول په میانس کې چې د مونږ پکې هاي واقعیت خدا کیږي الله د خیر وکړي شکر دی چې دې ته به خیر وایو دی چې خو کړي او دا بس سبا سړی وي خدا بس پښتانه بیا زموږ د وطن خلق بعض اوقات لکه ډیره تیزیو کې دغه مسلې جوړ شي وخت جی تاسو ډیر قیمتي دی او هغه تاسو فوري توجه د وزیر اعظم صاحب او د فیلډ مارشل صاحب ړومبنه دوره د خیر سره کوټه ته او ډیره هنګامي دوره د بلکې د اهمیت په دیم لري چې نن په ایوان صدر کې د غوي د حلف چتېدو او د هغه ته د ګولونو د بیجونو لګولو یو ډیر خط تقریبا مو هغه چې کم دی په شاکو او په فوري توګه باندې کوټه ته لاړل دغه د خوزدار واقعي چې کومه دهشتګردي او ماشومان جنکه پکې نو په دې را تجیخ خپل اپډیټس راکړي چې څه صورت حال دی دوه درې ایشوز چې دي د درې سلورو کې ټوک وشو جی خاصدان پتا سو باندې مسلط نه جی دا ډېر ضروری دی او ډېر بنیادی خبرې دي جی ډیولپمنټس روان دي یو دا چې دغه حمله چې کوم شوی د خوزدار کې نه د شوی په نور زونه کې د خیبر پختونخوا کې جی او وزیرستان کې شوی د جی ډرونز دا ګل سبي خدای چې زمونږ اوریدونکو زمونږ کتونکو زمونږ سیاسي ورکاران زمونږ میډیا دی په دې د حیرت اظهار نه کوي دا انډرسټود دي چې او جی انډیا طرف نه د مخکې کېدل او جی او هغه کې بوست زیره جو زمونږ سکیورټي فورسز ته چې نه راغی او جی احساس هم ده ادراک هم ده او جی ټول هغه خبره ده چې په دوبره اهم ورځ باندې
مطلب دا چې پرون هغه آرمي چیف ته او جی غټ اعزاز او جی هغه د پاکستان د سیول حکومت د عوامو د یو پارټي نه او جی او جی د خوشالۍ اظهار کړی دی نېشنل میډیا ډېر زیات هایلایټ کړی دی د فیلډ مارشل دا کوم جی اعزاز چې هغې ته میلاو دی نو د هغې تګ د وزیر اعظم صاحب بیا تګ دا کوم ایونټ چې دی د هغه کینسل کول یا پوسټپون کوله جی دا زمونږ د ریاست د کاونټر ټیرریزم چې کوم زمونږ بیانیه ده او جی او زایم دی عملي مظاهره ده تاسو یاد شي په دغه کوټه کې زمونږ هزاره برادري چې وه په خودکش شوی او یا څه ډېر غټه واقعه شوه بالکل او د هغه ټایم چې کوم وزیر اعظم و جیل کې دی خلک هغې احتجاج ته تاسو په کوټه کې او 3 ورځو نه دوی چې دا دوی ما بلیک میل کوي دا مو احتجاج دی بلیک میل هغه پارټي چې دا او دا جی نو دا ډېر ښه کار یې وکړو چې دغه دومره ایونټ چې کوم دی هغه یې سسپینډ کړو او دوی ولاړل کوټې ته ظاهره ده چې کله وزیر اعظم او فیلډ مارشل ځي جی نو دا ډېر غټ پیغام وي ډېر پیغام وي لپاره د سکیورټي فورسز لپاره د سیاستدانانو لپاره د دهشتګردو لپاره په خپل جی هغې سره خو د رعایت څه ګنجایش نشته جی مخکې هم نه اوس هم پکې بیخي نشته جی پاکستاني فورسز چې کوم دي یا زموږ ملټري اسټابلیشمنټ چې دا ډېر زیات منډیټیبل دی ډېر کانفیډنټ دغه ته تللی دی لیول ته تللی دی جی بل غټ ډیولپمنټ چې دی سفارتي ټچ باندې موږ ته میلاو دی هغه دا چې او جی اسحاق ډار صاحب جی 3 ورځې دوره وکړه د چین او د هغې چې کوم لږ ډېر هغه ما د چاینیز میډیا پروګرام روان و ما چې لږ ډېر جی د هغې اندازه ولګوله نو د اسحاق ډار صاحب او د امیر خان متقي صاحب چې د افغانستان وزیر خارجه دی جی او د چاینا د وزیر خارجه په منځ کې ډېر اهم مذاکرات شوي دي او د مذاکراتو خلاصه دا د ټایم کم دی جی چې درې واړه ملکونه به خپلې مسلې چې کوم دي په خپل حساب باندې د بل چا د مداخلت یا ثالثې نه بغیره دا به حل کوي کاونټر ټیرریزم چې دی کراس بارډر ټیرریزم دی ټریډ چې دی هغې پکې خصوصي طور د هغې ذکر یې پکې کړی دی بیا له ټول نه غټ خبر چې دی چې د هغې د وجې نه دلته کې رالم هغه دا دی چې یو ځل بیا دا تابیا شوی دا د ډیسیژن اخیستی شوی دی چې په راتلونکي کې به مطلب په نیر فیوچر کې به افغانستان چې د هغه له سی پی کې څه جوړېږي ماشاءالله کنه او دا هغه کوم اعلامیه چې د په هغې کې دا شامل هم ده د دې نه مخکې چې دی هم په کابل کې چې کوم یو اهم میټینګ شو په هغې کې د دې هغه انیشیل پیپر ورک شو اتفاقي رایه پې شوې وه صادق خان صاحب هغه د پاکستان نمایندګي کوله او دا خو ډېر غټ ایونټ و او په هغې اعلامیه کې دا هم شامل دی چې نیکسټ دغه چې کوم میټینګ چې کېږي هغه بیا به کابل کې کېږي یا په اسلام آباد کې به کېږي نو دا د پاکستان د خارجه پالیسۍ او بیا د ریجنل ری الایمنټ چې ورته موږ ګل صاحب وایو یا ری انګیجمنټ چې وایو د هغې طرف ته چې دی ډېر غټ قدم دی دا خو تاسو ډېره دلچسپ او ډېره غټ نیوز چې کوم دی یا خوشخبري چې کوم دی کام ته ورو ځکه چې دا د پاکستان او د بھارت د 13 مئی کوم واقعیات و د غیر مخکې په دې کې خلکو داسې ګڼل او داسې برېښېده چې ګاونډي ملک افغانستان چې کوم دی یا د بھارت کم از کم دا غږ چې دا زنګ په پره کې ولاړ دا زموږ د پرې ملک دا خو هغه سیستم چې کوم دی هغه بین الاقوامي طور نورم چې کوم دی هغې په شلاړلو یو بل کلس هم هغې وخوړو وړ افغانستان به وړ گیا دا زما خپل خیال دا ده چې زموږ چې کوم انالیسټ و د اټک نه اخوا هغې دغه تجزیه ټیک نه ده کړې صحیح د افغانستان په دغه پوره اپیسوډ کې کردار چې کوم و هغه غیر جانبدار خاموش و جی غیر جانبدار افغانستان چرته ومه د ریاستي کچ باندې د پاکستان خلاف چې دی نه دی ودرېدلی په داسې معاملاتو کې د انډیا او د پاکستان په معامله کې بیا دغه کوم یو عام سړی و هغه د پښتو یو سروس یو رپورټر چې کوم دی د هغه نه ډېر غټ های پروفایل دغه جوړ کړی هغه وایي چې هغه خپل علاج له تللی دلي ته او د انډیا میډیا چې ده هغه د جیشنکر پورې هغې له دا دغه ورکو د شکل ورکو چې دی موږ د پاکستان خلاف د اتحادي په حیثیت باندې هغه شو یې کو هغه شانتي که نه جي دوه درېیمه دا ده چې دغه کس خو یو هغه پروفایل دی نه بل هغه په سرکاري دوره باندې بعضې ذرایع دا خبره کوي تلی نه دی خو که دا هر څه ویم که نه د دې کنکلوژن دا دی چې هغه انډیا چې هغه وی چې دنیا زما سره ولاړه ده او زه د دې ریجن تاڼېدار یم نو هغه د افغانستان هغه حکومت ته کېناستو چې هغه
په دې ریجن کې د ټیرریزم سرټیفاید دغه دی دا یو ټول دی نو دا انډیا چې څومره دا ټایپ دغه کوي د انیشیټیو ځلي یا د نیریټیو بیلډ اپ کوي نو دی په ځان باندې ګورونه کوي د پاکستان او د افغانستان د مستقبل منظرنامه چې ده ګل صاحب هغه به د خلکو د تجزیو برعکس بالکل اپوزیټ به وي او ډېر زیاته پازیټیو به وي او دا به موږ په راتلونکي کې چې دی یو څو ورځو کې یا څو هفتو کې چې دی موږ به دا ووینو انشاءالله او د دې بنیاد داسې ښکاري چې دا به په اقتصاد او په معاش باندې به د دې خلکو په باهمي ربط باندې د دې ټول ریجن چې د چاینا نه د هغه سر نه به شروع کېږي د افغانستان او د پاکستان او ګوادره پورې به ځي سی پیک چې کوم دی سی پیک خو ګل صاحب ته زمانه په زیات خبرې چې سی پیک یو خو د چاینا او د دغه په منځ کې چې د سمندر په منځ کې د امدورفت چې دی ډېر سامان د وړو راوړو چې دی یو پورشن دغه دی بل پاکستان ته د مین سټریم پاکستان چې دی دلته کې د چاینیز ټولز چې کوم دی یا د دې طرفه د پاکستاني ټولز د وړو یو دغه دی خو د غټ مقصد چې کوم دی که نه نو هغه سنټرل ایشیا ته د چاینا او د پاکستان اکسس دی او جغرافیه چې ستا کومه ده د دې دواړو ملکونو نو د هغې دپاره د دغه د سنټرل ایشیا ته د اکسس دپاره ته پاکستان چې د دې ځینې خو نشي لرې کولی نه افغانستان لرې کولی چې ته هم دا دواړه ملکونه چې دا به دغه کوي نو چاینا خو به اوس هغه تنډر والا چې موږ والا کم زموږ پایلټانو والا کم مارکیټینګ کړی دی نو هغه کم چې دیو پکې تاوان هم کړی که نه چې انډیا وی چې دا سبوتاژ شو او دا برباد شو د مستقبل نو هغه چې هغه یو څو جازونه وایي 40 ملکونو د هغې اډرز ورکړي دي بالکل هغه ډېر بره هغه کې نیم به موږ پاکستان کې جوړو خبر دا هم دی دا ډېره لویه خبره ځکه چې جاینټ وینچر دی که نه هغه نیم به پاکستان کې جوړېږي نو یو خو هغه تاوان زمونږ سر شو او بلکې د هغې نه ډېره غټه چې کوم ده او 2-3 سی پیک پکې نور هم دغه کېږي جوړب کېږي لکه نور پکې هم جوړېدی شي نو افغانستان دپاره دا ډېر غټ اپورچونټي ده چې د پاکستان او د چاینا چې نن کوم الاینس دی یا ټوله دنیا چې کوم ده هغه د دیو ته متوجه ده زه د اکانمي خبره کوم زه د دفاعي حکمت عملۍ خبره کوم دیو چې کوم ری الایمنټ خپل کړی دی کوم الاینس جوړ کړی دی نو افغانستان چې دی که نه هغه به سادهګاني هغه به د پاکستان مخالف هم وي هغې چې کوم دي هغه به طالبان هم وي هغه به ملیان هم وي خو پښتانه دي که نه افغانان دي نو مقمقلان نه دي هغې ته د دغه سی پیک کې د افغانستان د ورننوتو د فوایدو چې کوم دی که نه د افغانستان د ترقۍ چې کوم دی هغه ټول دغه زما ستاسو نو ته زیاته پته ده نو زما خپل خیال دا دی چې افغانستان کله په دا ټایپ پروجیکټس کې انګیج کېږي نو هغه د پاکستان او د افغانستان تعلقات چې کوم دي په هغې کې به بهتري به راځي او د افغانستان چې کوم معاشي مسایل دي هغې کې به کمی راځي محترم عقیل یوسفزۍ صاحب د پروګرام وخت راته سر ته رسېږي خو تاسو د افغانستان او د افغانانو د سادهګانو خبرې وکړئ شاعر وایي چې نورې سادهګانې یا داګانې قاتلانې که هسې هم ټوټې بارت د بیا پیوندېدو نه دی ټوټې بارت د بیا پیوندېدو نه دی نه خو په دې کې به ځانه قومي اتحاد چې دی هغه به هم دغسې برقرار ساتو ځکه چې د فورسز کار دا دی اگر چې ډي جي اس پی آر چې دی بي بي سي ته بیا انټرویو ورکړی ده چې وروره ګورئ خو دغسې بیا حرکت یې وکړو د هغې سخت جواب به ورله ورکوو ډیلي بیسس باندې هغه د پاکستان مقدمه چې ده په ډېر پرفیکټ طریقه باندې په ډېر غټ فورمز باندې ډیلي بیسس باندې هغه یو انټرویو چې د هغه مخې ته راځي خو د فورسز چې کوم کار هغه خو هغې وکړو اوس موږ له سیاسي طور له سماجي طور له میډیم خپل کردار چې دی ډېر ښه ادا کړی نو پکار ده چې موږ د هغه کیبورډ واریر یا ډیجیټل دهشتګردو نه ځان الرټ وساتو کم چې د پاکستان دا کامیابي چې کم ده یا د مستقبل کې امکانات چې کم دي چې د دې سبوتاژ کولو چې دی کوشش کوي او هغې کوشش شاته چې دی ډالر گیم به ومینولي نو زما خپل خیال دا دی چې دا معاملات چې کم دي د پاکستان په حق کې روان دي هغه یو موټی خلک دی هغه د دومره لوی طاقت او د دومره لوی فلو مقابله په یو صورت کې نشي کولی قدرمنو دا پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی د ډېر محترم عقیل یوسفزۍ صاحب د راتګ او د هغې د وخت او د آرا یو جهان مننه اجازه ته نه غواړم د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ